بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دما قدرمنو ځوانانو او د میډیا والا د مورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ټولو نمخ کې د تاسو میډیا والا شکریا ادا کوم چې تاسو مو ته راغلو. زه په سیوري کې ولاړ یم، تاسو غرمه ته ولاړ یو او تاسو موږ سره دا تکلیف برداشت کړلو. الله د تاسو ته اجر ډیر کړي. زه د تاسو ډیره شکریا ادا کوم. تاسو مو کومې خبرې ته راغوښتي یو، خبره دا ده چې KPK حکومت آرډر کړی دی د تجاوزاتو په خلاف باندې. تجاوزاتو خلاف مو ټول ملګري یو. دا ډیره ښه خبره ده چې تجاوزات هټاو شي، ځکه چې تجاوزاتو نه عوام ته تکلیف دی، تجاوزاتو نه ترانسپورت ته تکلیف دی. تجاوزات هغه شي ته ویلی شي چې هغه د سړک په حدودو باندې چا تعمیر کړی وي، چا دکان جوړ کړی وي، چا ټپري جوړه کړې وي، چا ترپالو بستلی وي، چا څدارو بستلی وي، دغه ته تجاوزات یایي. او تجاوزات لرې کول چې کومه دي دا ډیره ښه خبره دی چې دوی سره بازار کولاو شي، عوامو ته تکلیف نه وي. مو دا ټول دکانداران چې کوم ما سره ولاړ دي یا مالکان د ځمکو د دکانونو دي، دا مو په دې خبرې متفق یو چې تجاوزات هټاو شي. حکومت مرګلتیا مو کوه وکړي ما دی. خو تجاوزاتو په اړه کې که خار غریب ته تکلیف ورکوي نو د دې مو خپایو د خفګان اظهار کوو، ځکه چې حکومت ته یا انتظامیې ته یا عوامو ته یا ترانسپورت ته تکلیف نه وي یو شي نه، او هغه تړنګاوي، هغه ته بېدخله کوي، د هغه رزق ختموي، نو په دې باندې مو ټول د خفګان اظهار کوو. ما په خپله AC لوور کورم سره ملاقات کړی دی، هغه سره ما خبرې کړي دي، ما اوسه ډسکس کړی دی چې صاحبه تجاوزاتو خلاف اپریشن وکړه، خو ګوره د خار غریب ازار و نه اورې، خار غریب روزي تباه نه کړي، د هغو رزق خراب نه کړي. دا ما هغه سره ملاقات کړی دی او بیا درخواست ما ور کړی دی چې د خار غریب زندگی خراب نه کړي. کسي دغه بچی دي هغه رزق ګټي، هغه غلا نه کوي، هغه ډکا نه کوي، هغه چوکور ته نه دی ولاړ، هغه حلاله مزدوري کوي، هغه ته تکلیف ور نه کړي. دا زه بازار دیس بازار نه خو خواست پرېږده د ساده بازار چې ټولې کورمې په باره کې خبره کوم، بلکې ټول پاکستان باره کې دا خبره کوم چې غریب عوام تباه و برباد نه کړي. حکومت ته ته آیو، خصوصا KPK و د کورمې حکومت ته AC او DC ته د آیو کرنیلانو او بریګیډرانو ته دا سوال کوم چې د خار غریب ژوند خراب نه کړي. اوس یوه مسله دغو دکاندارانو ته راغلي دي، دا تورې رنجې څه لګولي دي، دغو دکانونه 25 فوټ سړک نه وریا دي، په ټول بازار کې 24 فوټ سړک دی یا 30 فوټ سړک دی. د دغو 5 دکاندارانو په منځ کې 47 فوټ سړک دی، 40 فوټه سړک دی. نو 40 فوټه سړک نه خپله دکان دی. حکومت ته دې نه تا ته څه تکلیف دی چې ته دې ته وارننګ ورکوې او نوټس یې ورکوې چې دا دکانونه خالي کړه چې زه یې ړنګ کړم؟ تا ته تکلیف څه دی؟ دا ځمکه خو د نور ملک زمانو د ابرار په نامې باندې انتقال دی او هغه سره ما اګریمنټ کړی دی، ما سره سټام لیکلی دی، سرکار نه ما اټسټ کړی دی. دا د هغه ابرار ځمکه دی، د هغه په ځای کې ما دکان جوړ کړی دی، مالک دی او زه یې کرایهدار یم. ما دغو خلکو ته دکانونه ورکړي دي او ته لګیا یې چې دا دکانونه د ما دي، ما ته څه پاته نشته. که پاته وي تا ته به پاته وي، که ته پاته وي ګردور ته و پټواري ته به پاته وي چې دا ځای د حکومت دی او که د ابرار دی. که دا ځای د ابرار دی خو هغه مالک دی، که بیا حکومت ته دا ځای د تا دی ټیک شوله.
مو وایو چې ته وایې چې ما دی ورکه ګردور وایي چې ما دی پټوري وایي چې ما دی بس صحیح دی تا دی مو دې کې چې تا سره هغه نه کوو لانجې خو دا یوه خبره ته کوو چې تا دی خو دغو خلکو سره ته اګریمنټ وکړه که نه لکه څنګه تا په پلاین کوچ اډې کې خلکو ته په کرایې کورونه ورکړي دي حکومته ای سی صاحب او ډي سی صاحب تو د ټاون کمیټي تو د میونسپل کمیټي په کرایې دوکانونه ورکړي دي دام په کرایې باندې ورکړه که نه دا خلک به تو ته کرایه درکوي ړنګولې نه خو تاوان دی که نه تاوان د دغو خلکو دی خو زه څوک یم دا خلک څوک دي دا خلک د حکومت خلک دي که نه دا د پاکستان باشندگان دي که نه دغو سره تو شناختي و ډومیسایل ورکړی دی که نه که پاکستانیان نه وي افغانیان وي یا انډیا نه راغلي وي هندوان وي یا اسرائیل وي خو شناختیان یا ډسمیس که او دا ځای نه ډسمیس که لوړ به شي چې ته بل پله به لوړ شي او که بیا پاکستانیان وي خو دا ځای د تو دی مو د تو یو کرایه د بل نه خلیز یا کرایه در کوم نو زه ته دا سوال کوم بریګیډیر صاحب تو ته د خدای خدایي دی د تو بادشاهي دی ای سی صاحب او ډي سی صاحب دا غریبان پکې روان دي دا خو خلکو دا خو خپلو بچیو تر په کورخو باندې هغه ګټي دغه رزق ګټي دا چې ما سره یو مرګله دی هغه کورخې خرڅوي یو مرګله دی هغه تکې په خوي خلکو باندې خرڅوي دغو ته توړولي دي بلچې د ورپسې راخیستي دي دا تو توره دی زه سوال درته کوم چې دا غریبان مه خرابوه ما نن دغه معمولي غونې پریس کانفرنس وکړو دغو لاسو شلو دیرشو کسانو سره خو نور زور د ما نشته نور واسطه ما نشته احتجاج د ما واسطه احتجاج به زه سبا بیا کوم زه به څون سره کې بیا کوم پرامن احتجاج روډ نه بندوم ترانسپورټ نه بندوم خو پرامن احتجاج د ما حق ته پریس کانفرنس ته بیا کوم ای سی دفتر ته بیا کوم ډي سی دفتر ته بیا کوم کرنیل او کمانډنټ صاحب ته بیا کوم چې واس مو ورسیږي په خبر ته باسم نو زه تاسو ته سوال کوم افسرانو د ما خبرې که سختې کړي وي زه ټولو خبرو دغه موجودو خلکو نه معذرت غواړم که چوکې واوري زه هغو نه معذرت غواړم زه دا کار دې دپاره نه کوم څه په دغه جایداد باندې به زه کروڑپتی شم ای ما خدای فضل دی ما 200 دوکانونه نور اشته دي ای ما 15 جیرب د شولو ځمکه په سادې کې دی ما په شمیلات کې حصه دی ما ته خدای بچی را کړي دي او خنې کمالي بچی را کړي دي تعلیمونه کوي ما دې دوکانونو ته ضرورت نشته که دا دوکانونه نه وي ما باندې به خدای پاک وخت تیر کړي او دینه مخکې یا په ما تیر کړی دی دینه وروسته بیا به دې تیروي ځکه چې ما مالک مغا دی هغه ما ذمهوره کړي دی د ما د رزق ذمهوره الا کړي دی خو ته خو د ما د رزق ما خېژه په خپو کنه دا د ما خبرې دي که سختې مې کړي اورېدلو نه معذرت غواړم او نوشتو خلکو نه معذرت غواړم پښتو کې مې درته خبرې وکړلې او زه امید لرم چې د ما په دې خبره باندې به غور وشي و آخر دعوانا ان الحمدلله رب زه سی ام کې پکې نه او د ای سی نه ډي سی نه او ټولو نه دا مطالبه کوم چې یاره که چېرته کوم دکان تجویزاتو کې راغلی وي سپالټ نه 14 فوټ غټ من سپالټ نه والی شي روډ نو ته هغه ووایه که چېرته کومې دکان د چا والا دکان یا د غریب سړي یا د مالداري سړي یا د ملک سړي یا د غریب سړي دا فرق ورکې مه کوه نو په کار دی چې هغه د ړنګ کړلی شي هغه د قانونو هغه بازار د صفایي وشي او دا خو په کار دی چې کې پی کې حکومت آرډر کړی دی نو بیا خو په کار دی چې خبر نه شروع وای او که بیا چې بر ساده بازار کې صرف ساده بازار کې ډنګي نو بیا په کار دی چې پمپ نه شروع شوی وای دا د نه لاندې شوی وای او که چې دا بار نه وي نو بیا خو پرچینور نه په کار دی چې پرچینور نه شروع شي دا د قانونه او د تجویزات ختم کی د سره مو متفق یو حکومت سره او که بیا صرف یو خاندان سره یا یو سړی سره او یا د غریبانو خلکو سره زیاتای کوي نو د دې مو مخالف یو حکومت ته او ایسی ته مو دا ریکویسټ هم کوو چې په دې مو ما مجبوره وه مو ته د احتجاج چالم رسي مو ته د روډ د بندولې چالم رسي ځکه چې په دې باندې عادت شوي یو روډ بندولو باندې څه د حکومت کې وړو بجې کوم ځای ته ورسېدله غړي کوم ځای ته ورسېدو چیني کوم ځای ته ورسېدله غریب سړي چمړه مو وبسله یو دوایه بوتل به څه په 80 روپۍ میلوېدو هغه 700 ته ورسېدلو نو مو دا ریکویسټ کوو چې نور غریبانو نه چمړې ما وبسوي چې د کوم ته نه وبسلې دا ډېرې دي دا خلک غریبان څوک ورکې کورخې خرڅوي څوک ورکې سیخونه خرڅوي او دا مخام ته هغه بچی ته 2 سره 3 سره وړه رزق د دوکانونو نه جوړوي
هغه د مو ایسی صاحب ورسې ولګي د قانون اړنګوي که په دې باندې لانجه وي تنازع وي خلکو سره کښېنه ویې ګټه حکومت ته نه هغه نه بعد ړنګ که که نه او یا مړنګ او ویلې ړنګ دا خلکو بیا تو ته کرایې دیر کوي که نه څه د تو شولو تو ته به کرایې دیر کوي نو بیا ته نه کرایې خله مهرباني وکړه د خلکو رزق خولې نه مه وباسه دوی دغه شي نه کار روان دی مخام ته خپلو بچیو ته د نه رزق ګټي نو دا مهرباني وکړه زموږ په احتجاج کولې باندې یا روډ بندولې باندې په دې شي مو ما مجبوروه انشاءالله زموږ به د دکاندارانو سره ټول جماعت اسلامي به ورسره ویلوړ یو ټول د ضلع کورم یوت څه کوم دی یوت به ورسره ویلوړ یو که دوی احتجاج کوي که دوی پېښور ته ځي که دوی روډ بندوي په دې کې به انشاءالله موږ ټول ورسره شانه به شانه د خلکو سره ویلوړ یو او دا به مو بېله نه پرېږدو ځکه څه غریب خلک دي په ملک کې ډېره زیاته قیمتي دی نو د خلکو چمړۍ خو یورې هغه د حکومت وبسلې موجوده حکومت خو اوس راځي ایسي ډیسي ته نه وبسي نو مهرباني وکړه ایسي صاحب څه ته که خپل پوزیشن جوړول غواړي نو بیا د چالو کې کې پکې نه را شروع شه پېښور نه را شروع شه د کې پکې کې ټول بازارونو کې ړانګه او که صرف یو سړي سره ظلم کوي او خاندان سره ظلم کوي د چا په خولې د چا په ترو زمونږ د قانونو رنګولو معامله دی دا بالکل دې حل نه دی دا به قانون کې نه رسي چې سبب کومه کې خبره وکړه چې دا زوی دی ګرور ملک نه ګرور ملک ته نجی صاحب هغه سټامپ لیکلی دی نو حکومت ته کته دوا کوي روز حاجی صاحب څخه خبره وکړي بل سره خبره وکړي چې کوم کاس د ملکیت وي مغوي کوم هغه ته کرایي وي کوم په دکاندارانو یو څه مثال ته دا تړان کوم څه ته څو موږ په لکونو په کروڑونو انویسټمنټ وکړي شوی دی نو موږ د حکومت درخواست کوو چې موږ سره انصاف وکړي شي او د قانون رنګول دا بالکل د دې حل نه دی او دا مسلسل زیاتای دی کوم خبريه په خبرو حل کیږي ورو شي حاجی صاحب سره د خبرې ما دا څه لکه مور پلور داسې وي چې په لوت مور پلور حق لري مور پلور الوت که وګوي او راپوش ملا مور پلور به غام کوي که بیمار وي غام به کوي که جمعه نه وي غام به کوي نو مور پلور دا نه کوي چې د خپل الوت نه جمعه وبوسي دا ځای یا شیر ماده چې یا ورې برول ملک دیات چاوي او دا د کندرون ټول خور غریبان د خپل د کندوري موږ خپل کریاوي کوو موږ پېشکې ورکړي دي موږ پر ابونو د ملیونو نه قرضدار یو ورې د قانون قرضدار یو چې اوس موږ دا کول لان کی موږ چا چې قرضې دي پر ابونو په کولو غاوره کې دي او موږ چې دا چا دي هغه موږ ترتیب راکوټ ته برتیب رنګونه پیسې وړي موږ به دا پیسې ته کوم نه کوو دا یو دا ډېر مهرباني وشي چې ور ظلم دي ما کېږي او موږ راخم وشي موږ د کندرون یو که بیا موږ مجبور کړي موږ دوی دا د قانون وخلي او راپوش مالا دا لري کې نو موږ بیا سوال کوو یا به غلي کوو یا به جوړه دغه کوو مطلب دا خبره ده چې ور موږ سره انصاف وشي موږ حکومت ته دا درخواست ده چې په موږ راخم وکړي موږ حکومت نه دا اپیل دی چې موږ دکانداران یو د جی صاحب سره په دکان کې پراته یو دي ته موږ خپله کرایه ورکوو موږ ډېر مجبور خلک یو ما سره اول څنګ ته دا غلی د چولي په خیو خو تقریبا 1500 روپۍ کرایه لنډوي داسې بل سره د یو لټرینو کور کوي او صبحۍ نه ماښامه پورې بچیو ته 400-500 روپۍ جوړوي دي نه زیات بچت نشي کوی مو په خپله جنسي دی او ګیپ سینټر د کور مې دی زه به ورځې کې 400-500 نه پورته ورکې نشم جوړوی خندا الله پاک موږ ته سبب جوړ کړی دی موږ بچیو کاروبار پر روان دی دا موږ یو غټ سوال کوو چې دغه ځای باندې حکومت ته به هېڅ تکلیف نه رسېږي ما کوي د موږ بچیو باندې چړې ما لګوي موږ ډېر خور او فقیر خلک یو موږ دا سټیټ کوو حکومت دپاره څه ډېره مهرباني وکړه چې دا شی د کوم دی دا مونه وغړوه او بل طرف یې دې مخته وکړه موږ ډېر خور غریب خلک یو